بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مولانا بجلیگر صاحب نور الله مرقده، تاسو هغه ښه پیژنئ. هغه یو څو خبرې کړې دي، نو راځئ چې موږ د هغه دا خبرې واورو. د دې نه پس بیا ستاسو یو څو خبرې کوم. مال کا فل رامان فیل شو نو زه به سیاست نه کوم، د دې قوم سیاست بیا زه نه کوم. چې د مفتی محمود غوندې سړي زوی فیل شي نو مال ډېرې د خدای په سیند یوړي. چې فل رامان غوندې نر غازی بهادر شجاع مارشالله سره ډغرې وهونکې. عزتمندو، تاسو د مولانا بجلیگر صاحب دا خبر چې هغه وایي که د مفتی محمود زوی مولانا فضل الرحمن صاحب دا پیل شو نو زه د قوم سیاست او مشري نه کومه، ځکه چې د مولانا فضل الرحمن صاحب په شانتي نر غازی بهادر شجاع او دا مارشال الله سره ډغرې وهونکې چې د دې په شان د انسان پیل کیږي، نو بیا د دې قوم چې کوم دی هغه مشري او سیاست نه دی پکار. د الفاظ زما نه دي، دغه الفاظ مولانا بجلیگر صاحب نور الله مرقده د مولانا صاحب د پاره استعمال کړي دي چې د مولانا بجلیگر صاحب په شانتي یو غیرتی انسان، یو مجاهد انسان، یو بهادر انسان د مولانا صاحب د پاره د الفاظ استعمالي. او هغه دا وایي که مولانا صاحب پیل شو او د خلکو مثال هغه له اوټ ورنکو، هغه پیل شو، زه د قوم سیاست او مشري نه کومه. او نن به چې کوم دی چېرته سپک خلک راپاسي په مولانا صاحب پسې مردي بدي وایي، د مولانا صاحب تصویران به ورانوي، د مولانا صاحب بېزتۍ ته به ناست وي. نو تاسو د مولانا بجلیگر صاحب دا خبرې هم اورېدلي چې هغه د مولانا صاحب دپاره کم الفاظ استعمالوي او د مولانا صاحب په باره کې څه وایي. او ته چې کم دی راپاسې ته کم سپک الفاظ وایې، کم سپک کارونه کې، کم د علماو بېزتۍ کې، لږ دا بیان په غور سره واوره او بیا چې کم دی د دې نه عبرت واله چې د دغې لوی لوی علماو د مولانا صاحب په باره کې کم سوچ دی او د هغوی د مولانا صاحب په باره کې کم الفاظ استعمالول دي، او بیا زموږ چې کم دی کم کردار دی د علماو په باره کې. نو امید دی چې بیا ته د دغه سپک کار نه او دغه سپکې طریقې نه چې کوم دی بیا بد شي. الله رب عزت د علماو مینه محبت زموږ په زړونو کې پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.